نو ما بدر تاویل کنا والله مدینه خولیدا ما بدر تاویل کنا والله تقریبا 2 میاشتو نه هغه د نبی علیہ السلام د زندګۍ حالات سیرت د هغې تذکره هغه شروع اصل کې د سیرت د بیانولو هغه مقصد دا وي چې د نبی علیہ السلام زندګي هغه زمونږ مخې ته راشي چې زمونږ خوب پیغمبر خپل ژوند هغه په څه طریقې باندې هغه تیر کړی و چې مونږ هم د هغه صفات هغه ژوند هغه طریقې په هغې باندې د چلیدلو هغه کوشش وو مونږ د خپل ژوند هغه هم په هغه طریقه باندې د تیرولو کوشش وکړو په کومه طریقه چې زمونږ هغه محبوب هغه تیر کړی نو اصل مقصد هغه دغه وي اوس که د یو سړي مخې ته د نبي علیه السلام ژوند هغه نه وي نو دی به د هغې مطابق هغه د خپل ژوند تیرولو هغه کوشش څه وکړي خو چې کله دغه زمونږ مخې ته وي نو مونږ به هغه کوشش کوو چې زمونږ ژوند هغه هم په دغه طریقه باندې هغه تیر شي کم کارونه نبی علیہ السلام خپل کړي دي هغه مونږ خپل کو کم کارونه نبی علیہ السلام ځان بچ کړی دی مونږ د هغې نه هغه ځان بچ او کم تکالیف نبی علیہ السلام ته د دین اسلام په باره کې هغه رسېدلی دی په هغې کې مونږ غور او فکر وکړو او د نبی علیہ السلام هغه دین کوم چې مونږ ته صحابو را رسولی دی هغه دین د خپلې سینې سره هغه داسې ولګو که په دې لاره کې مونږ ته هغه تکالیف راځي مصیبتونه راځي شهادتونه راځي هر قسم تکالیف راځي هغه مونږ په خوشحالۍ سره هغه برداشت کوو هغه مونږ د غاړې سره لګو ولې زما محبوب د دې لپاره هغه قربانیانې ورکړی دی د هغه صحابو د دې لپاره هغه قربانیانې ورکړی دی نن زه ولې هغه قرباني هغه نشم ورکولی چې مونږ سوچ وکړو نو د نبی علیه السلام زندګي هغه په 2 شیخو کې علما هغه تقسیموي یو هغه زندګي چې هغه د هجرت نه مخکې د هغې ته مکي زندګي ویلی شي او د دغه هجرت نه مخکې چې کوم د قرآن مجید صورتونه نازل شوي دي هغې ته هم مکي صورتونه ویلی شي یو زندګي د نبی علیه السلام هغه ده چې هغه د هجرت نه پس زندګي وه او دغه زندګي د دین اسلام د غلبې زندګي ده او دغه د علما مدني زندګي وایي په دغه زندګۍ کې چې کوم صورتونه نازل شوي دي هغې ته مدني صورتونه ویلی شي دغه د اسلام د غلبې دور دی نبی علیه السلام په مدینه کې 10 کاله تیر کړی دی 14 کاله په مکه کې دعوت ورکړی دی لیکن په دغه 10 کالو کې چې څومره خلک هغه دین اسلام کې داخل شوي دي څومره خلک هغه مسلمانان شوي دي هغه په هغه 14 کالو کې هغه نه دي هغه مسلمان شوي بلکې د دې په نیمه باندې هغه هم نه دي مسلمانان شوي د دې مدني دور د دې یو اهمیت دی په دین اسلام کې دا د دین اسلام د غلبې دور دی دا د غنیمتونو دور دی دا د شهادتونو دور دی دا د دین اسلام کې د داخلېدلو دور دی دا د اسلام د غلبې دور دی نو نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو مخکې هغه واقعه ټوټل هغه ذکر شوي اکثر غټې غټې خبرې هغه ذکر شوي نور چې تفصیلي بیانې هغه خو بیا ډېر وخت دي نو موږ درمیانه هغه نو نه ډېر مختصر او نه ډېر تفصیلي درمیانه هغه ذکر شو نو کله چې نبی علیہ السلام مدینې ته راغی د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ په کور کې نبی علیہ السلام هغه خیام وکړ نو حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما کور دغه چې دی د هغې کور په باره کې تذکره شو چې دا د تبع بادشاه چې دی نو هغه اصل کې د نبي علیه السلام دپاره جوړ کړی او ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په هغې کې اوسېدل نو دغه کور 2 چته و وایي ما نبي علیه السلام ته چې دی نو هغه لباسنی چت هغه پیش کړو چې تاسو لباس هغه به اوسېږئ مونږ به لاندې اوسېږو ځکه زما زړه نه غوښتله چې نبي علیه السلام د لاندې وي او مونږ په هغې باندې لباس زما زړه دا نه غوښتله نو نبی علیہ السلام ته ما برانی چت هغه پیش کړو خو نبی علیہ السلام لاندینی چت هغه قبول کو د دې لپاره چې په ما پسې به خلک راځي میلمانه به وي او بره چې دی نو هغه به زه یم نو بیا به تګ راتګ وي نو تاسو ته به لاندې تکلیف میلوي لہذا تاسو بره پاتې شئ زه به لاندې پاتې شم میلمانه ځې راځي د دې وی صحیح ده حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه فرمایي په دغه وخت کې کله چې د نبی علیہ السلام حجرې لا نه وې جوړې شوې او حضرت سوده رضی الله عنها د نبی علیہ السلام بیبي خدیجه رضی الله عنها چونکې وفات شوې وه د هغې تذکره شوې وه د هغې نه پس نبی علیہ السلام نکاح کړی و د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره
نو هغه چون کې لا مدینه ته نو راغلی مکه کې و بیا وروسته زید رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام ولېږو چې هغه راولي هغه بیا وروسته راوستل شو دغه وخت کې نبی اسلام یوازې نو دی وایي چې ما به د نبی اسلام دپاره هغه خوراک مونږ تیار کړو نبی اسلام ته به یې ولېږو نبی اسلام چې به د کوم ځای نه خوراک وکړو په هغه ځای کې به د نبی اسلام د ګوتو نشاناتو په کوم ځای کې نو کله چې به مونږ هغه خوراک بره راوخېجو هغه خوراک په ابو ایوب انصاري رضی الله فرمایي زه او امي ایوب یعنې زما بیبي هغې به هغه خوراک د هغه ځای کې نه کوو په کوم ځای کې چې به د نبی علیه السلام د ګوتو مبارکو هغه نشانات لګېدلو د هغې ځای کې نه به مونږ خوراک کوو د برکت دپاره نو مونږ به د هغې ځای کې نه هغه خوراک و یو ورځ داسې وشول چې مونږ هغه خوراک نبی علیه السلام ته تیاروو په دغه خوراک کې هغه مونږ اوږه او پیاز هغه شامل کړل نو کله چې خوراک مونږ نبی علیه السلام ته ویوړو نو واپس رالو څه وخت پس چې مونږ بیا کوشش وکتل نبی علیه السلام خوراک نه دی خوړلی ځکه د ګوتو نشانات نشته دی حضرت ابو ایوب انصاري فرمایي وایي ما نبی علیه السلام ته عرض وکړي ای د الله رسول تاسو نن خوراک ولې نه دی نبی علیه السلام ته ووایي چې نن په دې خوراک کې تاسو پیاز اوږه هغه شامل کړي دي د هغې هغه یو قسم بوی د دې نه راځي لہذا دا خوراک زه نشم کولی تاسو یې وخورئ وجه دا ده چې زما خواته هر وخت هغه فرشتې راځي او د فرشتو مجلسونه وي او فرشتې هغه مخلوق دی چې هغه بدبویي د سره خوښوي نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي په تاسو کې چې څوک یو بدبودار څیز وخوري یعنې اوږه پیاز وغیره هغه وخوري هغه جومات ته په دغه ټایم کې هغه مه راځئ ځکه جومات هغه د فرشتو هغه یو نوراني مجلس دی فرشتې د بدبویۍ نه هغه تښتي فرشتې خوشبویانو طرف ته هغه تګ کوي لہذا تاسو په داسې حالت کې هغه جومات ته مه راځئ نبی علیه السلام ورته ارشاد وفرمایي چونکې زما هر وخت هغه د فرشتو سره مجلسونه وي لہذا دغه خوراک هغه زه نشم خوړلی تاسو چې دی نه هغه دغه خوراک وخورئ حضرت ابو ایوب انصاري هم فرمایي بیا مونږ په خوراک کې هغه اوږه او پیاز نه ورچوو د دې دا مطلب نه دی چې اوږه او پیاز ورچول هغه ناجایز دی او حرام دی او دا نه دی ورچول جایز دی دغه څه خبره نشته دی نبي علیه السلام هغو ته ووایي که نه تاسو یې وخورئ که ناجایز وي خو هغو ته به یې وایي چې تاسو یې هم مه خورئ خو تاسو یې وخورئ زه یې نشم خوړلی د بعضې کسانو لپاره بعضې حالاتو کې چې دی نه هغه یو څیز مناسب نه وي د دې وجې نه د جومات په راتګ په ټایم کې چې دی نه هغه اومه پیاز وخوري نو بیا به خامخا د خولې نه بوی خېږي یا مولی یې وخوري ډکې به کړي نو د دې د وجې نه چې دی نه هغه بیا مثلا نقصان جوړېږي نو هغه نبی علیه السلام واپس ولېږي د نبی علیه السلام د هجرت دا وخت د دې نه چې دی نه هغه زمونږ د هجري کال هغه چې دی نه هغه بنیاد ایښودلی شي یو روایت کې خو راځي چې نبی علیه السلام بنیاد ایښودی خو دغه روایت ډېر انتهایي ضعیف دی صحیح روایت هغه دا دی چې په 17 هجرۍ کې د عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنہ به خپل سپه سالارانو ته چې په 22 لاک مربع میل باندې هغه اسلامي خلافت دی په هغه وخت کې به هر گورنر ته هغه خطونه لیږل یو طرف ته هغه گورنر دی بل طرف ته چې دی نه هغه اسلامي سپه سالار دی د فوج سالار دی هغه ته پیغامونه لیږي بل طرف ته چې دی نه هغه بل یو لشکر هغه لیږلی دی هلته پیغام لیږي پیغامونه چې دی نه هغه مختلفو علاقو ته لیږي د یو طرف نه حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ هغه پیغام را لیږي ای امیر المؤمنین ستاسو پیغام مونږ ته راځي لیکن په هغې باندې تاریخ نه وي مونږ ته پته نه لګي چې د هغه طرف نه روانګي هغه کله شوې ده تاسو مونږ ته کله خط هغه را لېږلی و په منځ کې هغه څومره موده چې دی نه هغه ووتله څومره وخت چې دی نه هغه وتلی دی لهذا که په دې باندې هغه تاریخ وي نو هغه به ډېره مناسب خبره وي عمر رضی الله تعالی عنہ شورا راوغوښتله شورا کې لوی لوی صحابه موجود دي عثمان رضی الله تعالی عنہ علي رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ طلحه رضی الله تعالی عنہ عشره مبشره صحابه لوی لوی صحابه موجود دي عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره طلب کوي کم یو تاریخ چې دی نه هغه د اسلامي تاریخ هغه بنیاد موږ په کومه طریقه باندې هغه کیدو بعضو مشوره ورکړله چې د اسلامي تاریخ بنیاد دی هغه کېښودلی شي نبی علیه السلام په کومه ورځ باندې پیدا شوی دی لهذا د نبی علیه السلام د پیدایش دا یو لوی ورځ ده لهذا دنیا ته د نبی علیه السلام راتګ دا یو لویه ورځ ده د دې نه چې دی نه هغه د هجري کال د اسلامي تاریخ هغه بنیاد دی کېښودلی شي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته نه نه چېرته داسې نشي کېدلی په دې کې هغه مشابهت د عیسایانو سره دی ځکه عیسایانو خپل تاریخ د عیسوي کال تاریخ هغه بنیاد د عیسی علیه السلام په پیدایش باندې ایښودلی دی چې نن هغه 2023 دی دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 2023 کال چې دی نه هغه نن پوره شول لیکن عمر رضی الله عنه
فرمایي دغه د عیسوي سال بنیاد د عیسی علیه السلام په پیدایش ښودلی شوی دی. لهذا زه د عیسایانو سره هغه مشابهت او یو شانوالی کول نه غواړم، ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دی من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د قوم هغه مشابهت یو شانوالی اختیار کو هغه د هغې قوم نه چې دی نو هغه جوړ شو. زه د یو عیسایانو سره هغه مشابهت چې دی نو هغه نشم کولی. چا چې دی نو هغه مشوره ورکړله د پلانکي تاریخ پلانکي وخت، لیکن علي رضی الله تعالی عنه عثمان رضی الله تعالی عنه مشوره ورکوي چې بنیاد د هغه د نبی علیه السلام د هجرت نه کېښودلی شي، ځکه د هجرت دا وخت دا هغه ورځ ده، دا هغه تاریخ دی چې د دین د دین اسلام هغه سربلندي شروع شوې ده، د دین اسلام د غلبې هغه دور شروع شوی دی. هغه غلبه چې په هغه لس کاله کې دین اسلام ته کوم غلبه میلاو شوې ده په هغه 14 کالو کې هغه غلبه نه ده میلاو شوې. لهذا د دغې غلبې د دغې ورځې نه هغه بنیاد دی هغه یو نوې زندګي شروع شوې ده. لهذا د هغې نه چې دی هغه بنیاد دی کېښودلی شي. عمر رضی الله تعالی عنه ته دا مشوره انتهایي خوښه راغله. عمر رضی الله تعالی عنه چې بنیاد به د هجرت د ورځې نه هغه کېږي، همدغه هجرت دغه ورځ ده د دې نه بنیاد هغه کېښودلی شو. خو هجرت چې نبی علیه السلام مدینې ته راغلی او د ربیع الاول میاشت وه. دا میاشتې خو مخکې نه وې، د جاهلیت په دور کې هم وې، خو جاهلیت په دور کې کفارو هغه دا چل کړی و چې دا 4 میاشتې هغه د حرمت وې، رجب وغیره، چې اوس په رجب کې به هغوی جنګ وغیره څه کول، نو داسې به ویل اوس دا د رجب میاشت وه، داسې به وکړو چې د رجب دا میاشت به هغه شوقدر ته واوړي او د شوقدر دا به چې دی نه هغه د رجب یا نسبرګي ته راواوړي، نو موږ به یې بدل کړو. نو د هغو به د خپل طرف نه دا میاشتې بدلولې رابدلولې او څه قانون او څه طریقه کار د هغوی نه و. عمر رضی الله بیا د علي رضی الله د عثمان رضی الله په مشوره باندې بنیاد هغه کېښودلی شو د اسلامي کال د محرم نه. وجه چې دی نه هغه دا بیان کړه چې نبی علیه السلام یو خبره خو دا دی چې نبی علیه السلام هغه هجرت اراده کله کړې وه هغه د محرم میاشت، لهذا بنیاد د محرم نه کېښودلی شي. دویم وجه دا بیان کړی شوه چې خلک هغه حج پوره کړي په ذیالحجه کې، نو د محرم میاشت شروع شي نو د حج نه پس خلک د خپل یو نوي زندګۍ آغاز وکړي. حج یو داسې هغه عمل دی چې په دې سره د انسان ګناهونه معاف شي. حاجي صاحب چې کله هغه راشي دی د یو نوي زندګۍ آغاز وکړي، مخکیني زندګۍ نه دی توبه وباسي، څومره هغه ګناهونه ده کړي دی توبه وباسي، د یو نوي ژوند هغه بنیاد کېږدي، هغه هم دغه د محرم میاشت وي، ځکه د محرم نه چې دی نه هغه عمر رضی الله تعالی بنیاد کېښودو چې اسلامي کال هغه به د محرم نه شروع کړي. دا دوه درې وجې هغه بیان کړې او بنیاد یې هغه د دغه نه کېښودو. نو دغه د نبي علیه السلام د هجرت دغه ورځې دي د دې نه هغه د اسلامي میاشتې د اسلامي کال هغه بنیاد د هجري کال هغه بنیاد ایښودلی شوی. کله چې نبی علیه السلام لږ په اطمینان شو نو چونکې به دغه مدینه کې چاپېره هغه 3 قبایل هغه د یهودو آبادو، بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع. نو دغه یهودو په خپل کتابونو کې د نبی علیه السلام صفات هغه کتلي وو او د نور خلکو ته به یې دا خبره کوله چې نبی علیه السلام یعنی اخري پیغمبر چې کله راشي دې مدینې ته به هجرت کوي او موږ به د هغه په ملګرتیا کې د خلکو سره جهاد کوو او موږ ته به الله پاک غلبه راکوي. د نبی علیه السلام صفات هغو لوستلي وو. کله چې نبی علیه السلام هجرت وکړو نو قسمه قسم یهود د نبی علیه السلام خواته راغلل، د یهودو علما او د یهودو چې کومه مدرسه د بیت المدارس په هغې کې باقاعده میټینګ وشو چې دا کس راغلی دی ځان ته پیغمبر وایي، آیا دا پیغمبر دی که نه دی؟ د ده چې کوم نشانات دي هغه کتل غواړي، واقعي دا پیغمبر دی او که نه دی؟ باقاعده هغه میټینګ وشو، باقاعده وفدونه هغه د نبي علیه السلام خواته چې دی هغه راتلل. د بنو نذیر واقعه په درس کې هغه شروع ده. د دغه بنو نذیر سردار حیی ابن اخطب د هغه رور یاسر ابن اخطب چې دا هم د یهودو یو لوی عالم و، هغه د نبي علیه السلام خواته هغه راغی. د نبي علیه السلام حالات چې هغه وکتل، د نبي علیه السلام نو متاثره شو، په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړو، ځکه هغه پیشنګویانې کوم چې په تورات او انجیل کې وي هغه پوره په کامل طریقې سره په نبی علیه السلام کې موجود وي. خپل قوم ته لاړو، خپل قوم بنو نذیر ته هغه دعوت ورکوي. دا کس چې کوم راغلی دی د پیغمبرۍ دعوه کوي، دا واقعي سچا رښتونی هغه پیغمبر دی، لهذا تاسو په ده باندې ایمان راوړئ. لیکن بل طرف ته حیی ابن اخطب چې د ده مشر ورور و هغه په سردارۍ کې د ده لوی حسابېدلو، هغه خلکو ته ووایي چې په ده باندې ایمان مه راوړئ، دا پیغمبر نه دی. نو خلکو د هغې حیی ابن اخطب تابعداري وکړه او د یاسر ابن اخطب تابعداري هغه ونه کړله. نو د ایمان راوړو. داسې نور یهود هغه راغلل، هغوی هم ایمان راوړو. دغه رنګې د نبي علیه السلام خواته هغه په یهودو کې علماو کې یو عالم راغی.
نبی علیہ السلام په دغه وخت کې ناست دی د سوره یوسف تلاوت کوي نبی علیہ السلام کله چې دغه علیم راغی ولاړ دی نبی علیہ السلام تلاوت یې واورېدو نو نبی علیہ السلام نه د یوسف علیہ السلام تذکره واورېده نو نبی علیہ السلام ته وایي دا خبرې تاسو ته چا درښودلې دي دا کلام چې تاسو کوم تلاوت کوئ دا د کوم ځای نه تاسو تلاوت کوئ دا چا ښودلی دی نبی علیہ السلام ورته دا ماته الله پاک هغه ښودلی دی نو دی ورته وایي دا خو دا د کلام په شان دی کوم چې په موسی علیہ السلام باندې راغلی د تورات په شان مشابهت لري دا نو نبی علیہ السلام ورته وایي تورات هم الله پاک نازل کړی و قرآن هم الله پاک هغه نازلوي د انتهایي متاثره شو او د نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو او د خپل قوم ته لاړو څه کسانو ته هغه دعوت ورکو او هغه کسانو هم د سره هغه ایمان راوړو دغه رنګ عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دا د یهودو په علماء کې یو لوی عالم هغه حسابېدلو دی وایي زه د نبی علیہ السلام په راتګ په انتظار وم چې نبی علیہ السلام به کله راځي وایي زه یې ورځ د کجورو ونې ته هغه بره ختلی یم خورمې شو وای په دې کې چې دی نه هغه یو کس راغی هغه اواز وکړو چې انصارو طرف ته یو کس راغلی دی او هغه وایي چې زه پیغمبر یم زما د لاس پې په رپېدو شو ګویا چې زه د دې ونې نه هغه راتاوېږم داسې چې دی په ما باندې یو رعب یو یره غونته کې هغه راغله وایي زه دستي هغه د ونې نه راکوشم انتهایي خوشحاله شوم هلته زما ترور وه ما ته یې ویل چې ته خو دومره خوشحاله شوې لکه موسی علیه السلام چې راغلی ما ورته ویل چې دا د موسی علیه السلام رور دی که نه په پیغمبرۍ کې دا خو هم چې دی نه هغه پیغمبر دی وایي ما ته زما ترور وایي چې واقعي دا پیغمبر دی وایي ما ورته قسم وخوړی چې واقعي هم دغه پیغمبر دی نبی علیه السلام پسې لاړو وایي کله چې ما د نبی علیه السلام مخ ولیدو په الله قسم زما زړه ګواهي ورکړه چې دغه مخ چې دی نه هغه د دروغجن مخ نه دی زما زړه ګواهي ورکړه وایي ما په ایمان راوړو وایي بیا ما نبی علیه السلام ته وایي چې دا یهود دا ډېر مکار قوم دی دا یهود راوبله او زما په باره کې دې تپوس وکړه که بالفرض دې ما خپل مشر او عالم هغه ګڼي لهذا زما سره به دې ایمان راوړي نبی علیه السلام یهود هغه راوبلل د مشورې مطابق د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د مشورې مطابق دی په یو کمره کې هغه بند او نبی علیه السلام ته تپوس کوي دعوت ورته ورکړو چې تاسو ایمان راوړئ تاسو ما پیژنئ ستاسو په کتابونو کې زما تذکره شته دی دی په قسم باندې موږ خدا نه پیژنو ستا تذکره موږ نه ده موندلې نبی علیه السلام ورته تپوس وکړو تاسو د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه په باره کې تاسو څه خیال دی څه وایي دی وی عبدالله ابن سلام خو په مونږ کې هغه ټولو نه نیک انسان دی د هغه پلار نیکو د هغه نیکه نیکو د هغه ټول خاندان نیکان دی انتهایی نیک انسان دی نبی علیه السلام عبدالله ابن سلام ته هغه نبی علیه السلام ورته ارشاد وفرمایل که هغه په ما باندې ایمان راوړي تاسو به ایمان راوړئ هغه وایي هغه چېرته ایمان نشي راوړلی نبی علیه السلام ورته بیا ووایي که هغه ایمان راوړي بالفرض نو دوی ورته هغه چېرته ایمان نشي راوړلی عبدالله ابن سلام هغه د کمرې نه راووتلو هغه کلمه ووایي د دې نه مخکې کلمه ووایي دی په هغه وخت کې چې دی نه هغه الټه خبرې هغه شروع کړی دا عبدالله ابن سلام دا په مونږ کې د ټولو نه ناکاره دی د ټولو نه د ناکاره کس دی د دې خاندان خراب دی د ټول ناکاره دی دا ټول چې دی نه هغه بدکار دی دا ټول ذلیله دی الټه چې دی نه هغه خبرې شروع عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ما تاسو ته نه وویل چې دا ډېر مکار قوم دی سلام بن میمون رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیه السلام خواته هغه چې د نبی علیه السلام نشانات هغه وکتل هغه هم ایمان راوړو په نبی علیه السلام دا هم د یهودو یو لوی عالم هغه هم بیا دغه شان واقعه هغه ذکر کړي څنګه چې د عبدالله ابن سلام رضی الله په کم دی کې د باندې دغه واقعه د هغه هم دی دغه شان په دې کې چې دی هغه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې هغه د فارس اوسیدونکی دی د خپل واقعه ذکر کوي دی وایي زه په فارس کې د ده په عمر په باره کې هغه روایت کې راځي چې د ده عمر اتفاقي طور خبره دا ده چې د 2.5 کال نه خو په بره خو د ده په باره کې هغه یو روایت راځي چې دی د عیسی علیه السلام سره د ملاقات شوی بل روایت کې راځي د عیسی علیه السلام سره نو خو د هغه په صحابو کې د یو صحابي سره هغه ملاقات شوی او د هغوی نه اورېدلي وو چې وروسته به یو پیغمبر راځي په هغه باندې به ایمان راوړي خو بهرحال دغه روایت ضعیف دی خو صحیح قول هغه دا دی چې د 2.5 نه زیات عمر چې دی هغه دغه صحیح روایت خو بهرحال عمر یې هغه زیات و دی خپله واقعه ذکر کوي وایي زه په فارس کې چې دی په کم کور کې پیدا شوی زمونږ کور چې دی هغه د مشرۍ کور و د سردارانو کور زما پلار چې دی هغه آتش پرست و د اور عبادت پې کوو وایي زه چې دی هغه خپل پلار داسې ساتلی وم چې انتهایی په ناز او نعمتونو کې ساتلی وم بهر ته به زه خپل پلار نه پرېښودلو ما ته یې صرف د دغې آتشکدې هغه ذمهواري حواله کړې وه چې دغه اور کله مړ کېږي ته ورپسې لرګي هغه ورپسې کوه دا بله وه زما ذمهواري صرف دغه وه
یو ورځ چې دی نو زما پلار په یو عمارت کې هغه مشغوله و نو ما ته وویل چې زه لږ وزګار نه یم ته بهر ته زمونږ چې کوم پټي وغیره دي د هغې هندارې له لاړ شه وایي زه چې دی نو هغه بهر ته ډېر کم راوتلی وم بهر ځینې ما نه و لیدلي وایي زه چې دی نو په دغه موقع باندې بهر ته راووتلم کله چې پټي ته تلم په لاره باندې د عیسایانو هغه یو ګرجه ده څه کسان د عبادت کوي او څه وعظ وغیره کوي وایي ما چې خبرې واورېدې په ما ډېرې ښه ولګېد وایي زه هغې ګرجې ته ور داخل شوم په دغه وخت کې چونکې حق دین د عیسایانو و نو زه هغې ګرجې ته داخل شوم دا د نبي علیه السلام نه ډېره مخکینۍ واقعه نو وایي زه ګرجې ته داخل شوم هلته چې ما وکتل د هغو خبرې ډېرې په ما ښې ولګېدې د هغو نه ما تپوس وکړو چې ستاسو د دې دین اصل ځای په کوم ځای کې دی نو وایي پکې ما ته ویل چې په شام کې دی وایي زه ډېر لیټ شوم زما پلار په ما پسې کسان راولېږل وایي زه د هغې ګرجې نه هغه اوچت کړو ما بویتلم وایي زما پلار ما ته ویل چې ولې لیټ شوم ما ورته ویل چې دغه شان قصه ټوټل مې ورته وکړه وایي ما ته زما پلار ویل چې دا عیسایت صحیح دین نه دی دا مجوسیت زمونږ دا دین هغه صحیح دی د اور عبادت کوه وایي ما ورته ویل چې نه ستاسو دین نه دی صحیح هغه صحیح دی وایي زما پلار هغه زه وتړلو وایي زه چې وتړلو وایي ما دغه عیسایانو ته ویلو پیغام مې ولېږو چې کله ستاسو یو قافله چېرته شام طرف ته ځي نو ما ته به اطلاع راکړئ زه به درسره لاړ شم و اتفاقا په دغه ورځو کې یو قافله شام علاقو ته هغه تلله وایي هغو ما ته پیغام راکړو زه شام زما هغه بیړۍ وغیره هغه رسۍ هغه وشلولې او زه چې دی هغه وتښتېدم او د هغې قافلې سره شام ته چې دی هغه لاړم په شام کې یو عالم دی ندي یو پادري و زه د هغه سره په شاګردۍ کې هغه وم خو کله چې هغه وفات کېدو نو په دغه وخت کې به د هغه سره ما وخت تېر کړو نو ما ته پته ولګېده چې دا سړی ټیک نه دی دا انتهایي لالچي دی وایي دی چې کله وفات شو د دې نه پس چې کوم د ده جانشین د هغه انتهایي نیک سړی و هغه انتهایي نیک او انتهایي پرهیزګار و خو چې کله د هغه د مرګ وخت هغه را نږدې شو هغه ته ما وویل چې ما د څه وصیت وکړه ستا نه پس زه به چا خواته لاړ شم د چا په شاګردۍ کې نو وایي هغه ما ته موصل کې هغه یو عالم وښودلی چې هلته کې لاړ شه او هلته کې یو عالم دی د هغه سره چې دی نه هغه اوسېږه وایي زه موصل ته لاړم موصل کې د هغه عالم سره مې ډېر وخت تېر کړو هغه چې کله وفات کېدو د هغه نه مې تپوس وکړو چې د دې نه پس چېرته لاړ شم وایي هغه ما ته وایي چې نصیبین یو مقام دی هلته لاړ شه هلته یو لوی عالم دی پلان کې د هغه خواته لاړ شه د هغه شاګردي اختیار کړه وایي زه نصیبین مقام ته لاړو وایي هلته چې هغه د هغه سره ډېر وخومه هغه چې کله وفات کېدو هغه ته مې وویل چې بیا چېرته لاړ شم هغه ما ته وایي چې عموریه مقام ته لاړ شه زه هلته لاړم عموریه مقام کې د یو راهب سره مې ډېر وخت تېر کړو هغه چې کله وفات کېدو هغه ته مې وویل چې ستا نه پس چېرته لاړ شم وایي هغه ما ته وایي چې ما ته خو داسې یو لوی عالم څوک نه دی معلوم چې زه ته هلته ولېږم د هغه شاګردي اختیار کړې خو لیکن یوه خبره هغه یاد ساته یو خبره درته کوم موږ په خپلو کتابونو کې دا خبره موندلې ده چې اوس هغه وخت هغه را نږدې شوی دی چې آخري پیغمبر هغه به دنیا ته راځي د هغه مقام هغه به یثرب وي د کجورو هغه ځای به وي د خرمو هغه ونې به وي هغه ځای به د هغه وي هلته به هغه هجرت کوي لهذا ته حجاز ته ته یثرب ته چې دی نه هغه لاړ شه هلته چې دی نه هغه کوشش کوه دی وایي کله چې دغه عالم وفات شو زما سره هغه څه مال و دولت و یو قافله چې دی نه هغه حجاز طرف ته تلله هغوی ته ما هغه پیسې هغه غواګانې وغیره زما سره څه ګړې بېځای جمع شوې وې هغه مې ورته ورکړې چې په دې په عوض کې ما حجاز ته هغه بوځئ وایي هغوی زما سره دوکه وکړه په لارې زه غلام جوړ کړم زه په یو یهودي باندې هغه خرڅ کړم دغه یهودي هغه زه په بل یهودي خرڅ کړم دغه شان زه خرڅېدم تر دې چې زه لس ځایه هغه خرڅ کړی شوم بیا یو یهودي راغی هغه د مدینې اوسېدونکی و هغه د بنو قریظه چې دی نه هغه یو یهودي و هغه زه د ځان سره هغه واغستلم زه چې دی نه هغه مدینې ته بوتللم وایي زه یو ورځ چې دی نه هغه خرمې شو کومه زه په ونه کې یم په دې کې چې دی نه هغه زما د دې آقا د تره زوی راځي هغه دا پیغام زما دې آقا ته ورکوي یو کس راغلی دی د مدینې خلک ورته راجمع شوي دي او هغه وایي چې زه پیغمبر یم خلکو په ایمان راوړی دی خلک ورسره بیعت کوي وایي زه چې دی نه هغه راکوز شوم د خپل آقا نه مې تپوس وکړو هغه ما ته غوسه شو انتهایي تیزه څپېړه راکړه د خپل کار سره کار ساته ستا په دې خبرو کې څه تعلق ماښام ته چې کله زه د کار نه وزګار شوم ما ته هغه عالم چې کوم په عموریه مقام کې و هغه ما ته درې نشانات ښودلي وو هغه درې نښې درته ښیم هغه درې نښې به وګورئ که هغه درې نښې پکې موجود وي هغه به پیغمبر وي اولنۍ خبره دا ده صدقه هغه د صدقې مال هغه نه خوري هدیه او تحفه هغه به قبلوي درېیم د دواړو اوږو په منځ کې د ښۍ طرف ته هغه چې دی نو هغه یو مهر لګېدلی دی هغه مهر د نبوت مهر دی دا درې نشانات چې د کله بیا موندل دغه پیغمبر دی په هغه باندې به ایمان راوړئ وایي کله چې زه ماښام ته وزګار شوم څه
خرمې مې جمع کړې وې د نبی علیه السلام خواته لاړو هغوی ته مې عرض ورکړو چې دا د صدقې سامان دی څه خرمې دی دا مې ستاسو په حضور کې پیش کړي دی نبی علیه السلام وایي زه خو صدقه نه قبلوم دا ورته وایي تاسو یې نه قبلوئ د خپلو ملګرو ته یې هغه ورکوئ خپلو ملګرو ته صحابو ته یې ورکړئ په هغوی کې تقسیم کړئ دی وایي زه انتهایي خوشحاله شوم چې یو نښه چې دی نه هغه خو پوره شوه وایي 4-5 ورځې پس چې دی نه هغه ما بیا نورې خرمې هغه جمع کړلې د نبی علیه السلام هغه دربار ته رالم بیا مې نبی علیه السلام ته خرمې پیش کړې چې دا یو تحفه یو ډالۍ مې تاسو ته راوړې ده لهذا تاسو قبول کړئ نبی علیه السلام هغه خرمې واغستلې په خپلې د هغې نه وخوړلې ملګرو ته یې هغه ورکړلې زه خوشحاله شوم چې 2 نښې هغه پوره شولې بیا زه رالم 4-5 ورځې پس هغه بیا نبی علیه السلام پسې هغه لاړو وایي ګورم نبی علیه السلام د یو صحابي په جنازه کې هغه شرکت کوي قبرستان کې هغه دی نبی علیه السلام قبرستان کې یو طرف ته هغه کېناستلو زه په جای نه دی چې مخې ته هغه راشم زه شاته چې دی نه هغه راغلم زه ګورم چې د نبی علیه السلام هغه مهر نبوت هغه وګورم نبی علیه السلام په ما باندې پوه شو چې د مهر نبوت هغه کتل غواړي نبی علیه السلام وی ته راشه چې زه تا د مهر نبوت هغه وښیم نبی علیه السلام د خپل ملا نه هغه څادر چې دی نه هغه لرې کو مهر نبوت دی وایي ما ولیدلو زه چې دی نه هغه زه انتهایي خوشحاله شوم چې 3 واړه نښې هغه پوره شوې زه مخې ته راغلم نبی علیه السلام باندې مې ایمان راوړو او کلمه مې چې دی نه هغه وویله او خپله ټوله واقعه مې ورته بیان دی اوس زه به دغه وخت کې غلام وم بیا دی څنګه ازاد شوی دی هغه واقعه به انشاءالله آینده جمعه باندې هغه ذکر